خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي درې اعمال داسې دي چې پس د مرګ انسان ته ثوابونه میلاویږي. دی په قبر کې پروت دی، دی د لحد په تور تیړو کې پروت دی، خو بیا د ده په عملنامه کې نیکۍ لیکلی کېږي. داسې درې اعمال دي، درې اعمال چې هغه زیاتېږي، هغه ختمېږي نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله انسان مړ شو د د اعمالو سلسله ختمه شوله، د په ژوندانه منځونه کول، د په ژوندانه روجې نیوي، د په ژوندانه باندې زکات ورکو، د په ژوندانه باندې حجونه عمرې کولی. بس دا چې دی ژوندی و دا اعمال وو، خو چې دی مړ شو د اعمالو سلسله څه شوله؟ ختمه شوله. خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي درې اعمال داسې دي چې پس د مرګ انسان ته ثوابونه میلاویږي. دی په قبر کې پروت دی، دی د لحد په تورو تیارو کې پروت دی، خو بیا هم د ده په عملنامه کې نیکۍ لیکلی کېږي. داسې درې اعمال دي، درې اعمال چې هغه زیاتېږي، هغه ختمېږي نه، تر قیامته پورې د هغې ثوابونه د ده په عملنامه کې لیکلی کېږي. یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي صدقه جاریه. صدقه جاریه دا داسې عمل دی چې دا انسان مړ دی، پس د مرګ هم دته ثوابونه میلاویږي. صدقه جاریه څه شی دی؟ صدقه جاریه دا ده چې په خپل ژوندانه باندې د جومات جوړ کړی دی، مسجد دی جوړ کړی دی، یا مسجد جوړېدو په هغې کې د پیسې ورکړي دي، ته مړ یې په قبر کې پروت یې، په دې مسجد کې چې تر کومې پورې منځونه کېږي، په دې مسجد کې چې کومې پورې ذکرونه کېږي، تر کومې پورې تلاوتونه کېږي، ته مړ یې خو ته ستا په عملنامه کې بیا هم نیکۍ لیکلی کېږي. دارنګې په خپل ژوندانه باندې د مدرسې رخ کړې ده، نو دا هم یوه صدقه جاریه ده. کو ته مړ شوې خو په دې مدرسه کې چې تر کومې پورې سبقونه ویلی کېږي، نو ستا په عملنامه کې نیکۍ لیکلی کېږي. دې ته صدقه جاریه ویلی شي. لاره دې پخ کړې ده، مسافرخانه دې رخ کړې ده، انتظارګاه دې رخ کړې ده، د اوبو کویې دې چاله کنستی دی. دا داسې اعمال دي چې کو ته مړ هم شي، خو چې دا تر څو پورې موجود وي تر هغې پورې به تا ته د دې نیکۍ میلاویږي. نو یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي صدقه جاریه. صدقه جاریه داسې عمل دی چې دا په مرګ سره د دې نیکۍ نه ختمیږي، مړ به یې بیا به هم ستا په عملنامه کې نیکۍ لیکلی کېږي، نیکۍ لیکلی کېږي. یو خبره ده، صدقه جاریه دا به هله وي چې کله ستا عمل نیت خالص وي. ته به مړ یې، ته به په قبر کې پروت یې، تا ته به د دې نیکۍ میلاویږي، خو شرط ورله دا دی چې دا صدقه دې په اخلاص د نیت سره کړې وه، نیت دې پکې خالص و، نمود خلکو ته ښودنه دا دې پکې مطلوب نه و، مقصود نه و. مقصود دې پکې دا و چې زما نه الله رضا شي، نیت ته پکې خالص و خالص. لکه بخاری شریف کې حدیث مبارک ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو سړی یو ورځ اراده وکړه چې یاره زه به نن شپه صدقه کومه، خو د شپې ځکه کومه چې زما نه بلکل څوک خبر نه شي، د شپې په تیاره کې به زه صدقه کوم، بلکل د الله د رضا دپاره کومه، په تور تم کې کومه چې یو تن را باندې خبر نه شي، صدقه به کومه. شپه شوله، د پیسې راواغستې، د کوره ووتو. چې د کوره ووتو یو سړی ولیدو په تیاره کې چې یاره ډېر ښایسته حاله دته معلوم شو، ډېر غریب دته معلوم شو، بس پیسې هغه له په لاس کې کېښودې غلي لاړ دی. لاړو شپه وه، بس پوره یې ونه پېژندو. سار خبر شو، هغې سړي به ذکر کړی هر څنګه چې یاره ما د بېګا چا پیسې را کړي دي، ګوره چې څوک دا به څوک و. ده چې معلومات وکړه غل و، ده دا صدقه غل له ورکړې وه، ده خو نه پېژندو، په تیاره کې و.
بس د ورله په لاس کې پیسې کېښودې. سړي اوس سهار ذکر کړه چې یاره ماله خو چا پیسې بېګار راکړي دي. داسې معلومات وکړه سړی خو غل دی خو په غلاګانو پسې ګرځي. ده وی الله په دې باندې ستا لاک لاک شکر دی چې زما نه خو دې صدقه قبول کړه اگر چې غل لاړه، اگر چې زما صدقه غل د پاره لاړه، خو الله دې باندې شکر دی چې زما نه خو دې واغسته. خو زه غل لتلې ده وی نن شپه به دا صدقه ورکومه چې سم سړي له لاړه شي، سم انسان له لاړه شي. بیا د شپې ووته او پیسې راواغستې په دې نیت باندې چې په تور تم توره تیاره کې به صدقه کومه. بس یوه بوډۍ ولیده چې په لاره کې ناسته ده، ده پې دا زنانه ده او په لاره کې ناسته ده. نو د ده دا خیال و چې دا به چېرته غریبه ښځه یې ځکه په دې لاره کې ناسته ده. بس ده وی چې راشه دې نه بل څوک مستحق نشته دی، دا غریبه ښځه ده په لاره کې ناسته ده، راشه دې له یې ورکړه. پیسې هغې له ورکړي. سر بیا خبر خور شو، معلومات وشو چې هغه خو فاحشه ښځه وه او بدکاره ښځه وه، بدکارو له د شپې روزي راوتې وه، بدکارۍ په انتظار کې ناسته وه. د بیا وی الله ستا لاک لاک شکر دی چې زما نه دې دا صدقه قبول کړه اگر چې فاحشې له لاړه، اگر چې بدکارې ښځې له لاړه، الله تا خو رانه قبول کړه که نه. خو وی زه نن شپه به صدقه وکړم چې چېرته سم انسان له خو لاړی شي. په درېیمه شپه بیا راووتو، پیسې راغستې دي. بیا یو سړی ولیده، ده پې خپل ګمان وکړه چې بس هم دا غریب دی، بس هغه له یې پیسې ورکړې. پیسې ورکړې. سهار سړي ذکر وکړه یاره بېګاره له چا پیسې راکړې، ده چې وپېژنده خو ځان له لکپتي و، مالداره سړی و، غني و، ځان له مالدار و، په هغه باندې اړو خیرات کېده نه. ده وی الله ستا په دې شکر دی چې زما نه دې قبول کړه اگر چې مالدار له لاړه. اوس په دې سوچ کې دی چې الله ما خو 3 شپې صدقه وکړله، اول ځل چې مې وکړله نو غل ډاکو له لاړه، په 2مه شپه چې مې وکړه نو زیناکارې بدکارې ښځې له لاړه، په 3مه شپه مې صدقه وکړله نو هغه غني له لاړه، مالدار له لاړه، هغې چا له لاړه چې په هغه باندې سره صدقه کېده نه. په دې سوچ کې دی خفګان کې دی چې الله دا ولې اوده شو. په دې سوچ کې چې اوده شو یو غیبي آواز ورته په خوب کې وشو چې ای پلان کیا تا 3 شپې صدقه کړې ده او 3 واړو شپو کې درنه ما قبوله کړې ده، په دې 3 واړو شپو کې درنه ما دا صدقه قبوله کړې، ته خفه کېږه، ما قبوله کړې ده دا صدقه. او نتیجه به یې وي دا روزي چې کومه صدقه ته غل ورکړې وه، ستا په دې صدقې په برکت سره به هغه الله د غلا نه منع کړي، د دې صدقې په برکت سره به الله هغه د غلا نه منع کوي. او د 2مې صدقې نتیجه به دا روزي چې کومه بدکاره ښځه وه، ستا د دې اخلاص ته وجې نه چې تا په خالص نیت دا پیسې ورکړې وي، الله به دغه ښځه د بدکارۍ نه منع کوي، دې ته به دا توفیق نصیب کېږي. او دا 3مې صدقې نتیجه به دا روزي چې اگر چې تا یو مالدار له ورکړه او غني له ورکړه، خو د هغې نتیجه به دا وي چې دا مالدار به هم صدقه شروع کړي، دی به مو چې یاره ده صدقه ورکوله خو ده سره پیسې وي په خالص نیت راوتې و، نو دا پیسې خو زما سره هم دي، زه خو هم مالدار یم، نو زه ولې صدقه نه ورکوم. نو الله به د ده په زړه کې هم دا ورواچي چې دی صدقې شروع کړي. ګوره نیت خالص و، خالص نیت خالص و، نیت خالص. که مونږ تاسو یې مونږ به وایو چې مړه دا ولې داسې په مصیبت سره ګوره چې دا پیسې مې حرامې دي کو، خو چې صدقه ورکوم نو غلط ځای ته ځي، خو صدقه ورکوم نو غلط ځای ته ځي چې دا په ما کې څه چل دی. نه هغه په 3 واړو حالتو باندې څه ادا کو، شکر یې ویستو چې الله ستا په دې شکر دی چې زما نه خو دې صدقه قبول کړه، خو اوس اخو هر چا له لاړه، زما نه خو دې واغسته الله. وی ستا په دې شکر ګزارۍ باندې او ستا په دې اخلاص باندې الله به د دې 3 واړو ژوند بدلی. نو په عمل کې نیت خالص ساتل، نیت خالص ساتل، چې کوم عمل کوي نیت خالص ساته، الله به پې ډېرې ښې ثمرې او ډېرې ښې نتیجې مرتب کوي، ډېرې ښه نتیجې به ستا د دې عمل نه روزي. مونږ نتیجه ولې نه نو د خپلو اعمالو، مونږ ته ثمره د خپلو اعمالو ولې نه میلاویږي؟ وجه دا ده چې نیت کې فرق وي. نیت چې د خالص و، ستا د صدقه به بد ځای ته په ظاهره کې لاړه شي، خو نتیجه به ښه روزي، نتیجه به ښه روزي.
نو یو په حدیث مبارک کې سره راځي چې صدقتون جاریه. صدقه جاریه دا داسې شی دی چې پس د مرګ هم انسان ته د دې ثوابونه میلاویږي، خو ما درته وي چې څه پکې وي، نیت پکې څه وي، خالص وي. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ولد صالح یدعو له، نیکمل بچه، صالح بچه. انسان د خپل بچی تربیت داسې کړي په خپل ژوندانه باندې، قرآن ورته ښودلی دی، حدیث ورته ښودلی دی، علم ورته ښودلی دی، منځ ورته ښودلی دی، په منځ باندې ودرولی دی، د دین سره د علماو سره ولا ربط جوړ کړی دی. داسې بچی چې در نه پاتې شو، دا بچی ستا دپاره صدقه جاریه ده. پلار په قبر کې پروت دی، په تیرو کې پروت دی، دا بچی قرآن راواخلي، دی وی الف لام میم، دی بچی ته 10 نیکۍ میلاو شوي، پلار ته په لحد کې 10 نیکۍ میلاو شوي. دا بچی د پلار دپاره صدقه جاریه ده. دا بچی دی چې کله مونځ وکړي، دی لاس اوچت کړي، الله زما پلار وبخه، الله زما مور وبخه، الله زما نیکونه وبخه. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کله چې یو انسان د بل رشتہ دار دپاره چې مړ وي او هغه دپاره دعا غواړي، یو رشتہ دار دې مړ دی او ته ورله دعا غواړي، پلار دې مړ دی، مور دې مړه ده، نیکه دې مړ دی، تا لاس اوچت کړه، الله زما پلار وبخه، الله مغفرت ورته نصیب کا، مور مې وبخه، الله مغفرت ورته نصیب کا. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د دې انسان دا دعا فرشتي واخلي او دغه مړي ته بطور ډالۍ او تحفه پیش کړي چې ستا دپاره پلان کې سړی د مغفرت دعا وغوښته، دا ډالۍ ته قبوله کا. بچی دی د خپل پلار دپاره دعا غواړي، الله زما پلار ته مغفرت نصیب کا، الله زما پلار وبخه، الله زما مور وبخه. د ده دا دعا فرشتې واخلي او د مور ته یې ورسوي او د پلار ته یې ورسوي، تا ته ستا بچي ډالۍ رالیږلې ده، تا ته ستا بچي ډالۍ رالیږلې ده. هغې خوشحاله شي د دې خپل بچي په دې ډالۍ باندې. ولد صالح یدعو له، نیکمل بچی، نیکمل بچی چې د مور او پلار دپاره څه غواړي، دعاګانې غواړي پس د مرګه. کله چې درنه وي مور او پلار خفه مړه دي، اوس په لاس څه نه راځي، اخو تلي د دنیا نه، ته به یې څنګه رضا کوې، خو لاړه د دنیا نه. وایي د هغې دپاره د مغفرت دعاګانې غواړه. تا به الله په هغې بچو کې ولیکي د کم بچي نه چې مور او پلار رضا وي، د هغې دپاره د مغفرت دعاګانې غواړه که مور او پلار درنه خفه تلي. الله به سبا په هغې بچو کې ولیکي د کم بچي نه چې مور او پلار رضا وي. ځکه چې ته د مور او پلار دپاره د مغفرت دعاګانې غواړې، نو دا دعاګانې هغې ته پیش کېږي، هلته ستا په دې مور او ستا په دې پلار باندې پیش کېږي دا ډالۍ، نو هغې ستا نه خوشحالېږي. نو چې کله ستا نه خوشحاله شي، هغې تا ته بښنه کوي، بیا تا ته بښنه کوي، ما ته هغه زما بچی ډالۍ رالیږي، تحفې د مغفرت رالیږي. ولد صالح یدعو له، نیکمل بچی چې د مور او پلار دپاره څه غواړي. الله تبارک وتعالی ته په عباداتو کې خو عبادت هغه د ځوان سړي عبادت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا یزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5. په میدان محشر کې به د هیڅ یو انسان قدم د خپل ځای نه اوچت نشي تر څو چې د 5 خبرو جواب نه دی ورکړی. یو انسان به په میدان محشر کې د خپل ځای نه ونه خوځي تر څو پورې چې د 5 خبرو جواب نه دی ورکړی. لومبی تپوس دا دی عن عمره فيما افناه، د عمر متعلق به الله تبارک وتعالی تپوس کوي چې عمر دې په څه کې فنا کړی دی. عمر دې عن عمره فيما افناه، عمر دې په څه کې فنا کړی د دې به الله تبارک وتعالی تپوس کوي. 50 کال عمر مې درکړی، 40 کال عمر مې درکړی، 60 کال عمر مې درکړی، دغه راته ووایي چې دا عمر دې ختم کو په څه کې، د حرامو د پاره دې منډې تړلې والې، په پټو کې ناست وي، په زمیندارو کې ناست وي، په دکانونو کې ناست وي، په کاروبارونو کې ناست وي. زما دین له دې پکې څومره ټایم ورکړی، دنیا له دې څومره ټایم ورکړی، زما دین له دې څومره ټایم ورکړی. د عمر متعلق به الله تبارک وتعالی تپوس کوي. تپوس حدیث مبارک کې راځي وایي د کم انسان چې 60 کاله عمر شو، 60 کاله عمر شو او د په دې کې هم الله تبارک وتعالی رضا نه کو کنه، نو په میدان محشر کې به الله تبارک وتعالی دغه انسان ته وایي ستا خو یو عذر نه قبلو،
ستا خو یو بانم نه قبلومه تا ته مې شپېته کاله عمر درکړی تا په شپېته کاله کې زه نه یم رضا کړی ستا یو عذر ما ته قبول نه دی د عمر متعلق به الله تبارک وتعالی تپوس کوي یاد وساتئ عن عمره فيما افناه عمر دې په څه کې فنا کړی دی لومبی تپوس دا دی دویم وعن شبابه فيما ابلاه په میدان محشر کې دویم تپوس د ځوانۍ متعلق دی ځواني دې په څه کې زړه کړې ده ځواني دې په څه کې زړه کړې ده ځوانۍ متعلق به الله تبارک وتعالی تپوس کوي ځکه د ځوانۍ د عبادت الله تبارک وتعالی ته ډېر زیات خوښ دی د ځوانۍ عبادت الله تبارک وتعالی ته په عباداتو کې خو عبادت هغه د ځوان سړي عبادت دی د ځوان دی په طاقت کې دی په زور کې دی چې بانګ وویلی شو الله اکبر اواز د جماعت نه راغی د حی علی الصلاة اواز د جماعت نه راغی د هر څه پرېښودل راغی مسجد ته خپل تندی په دې ځمکه کېښودو وایي سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی الله ته ډېر اوچت دی الله ته ډېر اوچت دی الله زه ځوان یم ما کې طاقت دی ما کې حزن دی الله ته ډېر اوچت دی زما تندی به تا ته په دې خاورو کې پروت وي چې کله ځوان راشي او الله ته سجده لګوي که نه الله تبارک وتعالی فرشتو باندې فخر کوي فخر ای فرشتو دا وګوره هغه انسان دی چې د چا په پیدایش باندې تاسو څه کړی وو اعتراض کړی وو وګوره که نه د ځوان بندګي د ځوان عبادت د الله تبارک وتعالی ته ډېر زیات خوښ دی نو دویم تپوس به الله تبارک وتعالی د څه متعلق کوي د ځوانۍ متعلق دریم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وعن ماله من أين اکتسبه وفيما انفقه د مال متعلق دوه تپوس دي څو تپوس دي وعن ماله من أين اکتسبه مال دې په کومه طریقه ګټلی دی د مال متعلق به الله تپوس کوي دا خو ډېرې پیسې را جمع کړې وي خو ګټلی دې په کومه طریقه و څه حلال او د حرامې تمیز دې کړی و که نه و کړی نو که مال یې ګټلی په حرامه باندې و که نه بیا خو سره بل تپوس ته ضرورت نشته دی چې مال په حرامه ګټلی و خو عبادت یې نه دی قبول نو عبادت یې د مال متعلق به الله تبارک وتعالی تپوس کوي چې مال دې ګټلی په کومه طریقه دی په حلاله دی په حرامه دی په دوکو و په دروغو قسمونو و په سود و په جوارۍ و په غلاګانو و په ډاکو و یا په غلطو بیو په غلط تجارت باندې و مال دې په کومه طریقه و د ګټې طریقه دې څه وه من أين اکتسبه د مال متعلق به الله تبارک وتعالی تپوس کوي مال دې ګټلی په کومه طریقه دی حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي چې کله اخره زمانه شي که نه په خلکو به داسې زمانه راشي چې دی به صرف پیسې جمع کوي پیسې غرض به یې صرف پیسه جمع کول وي دا به نه ګوري چې آیا حلال دی که حرام دی اخر زمانه کې نبی علیه السلام فرمایي صرف مال جمع کول به د خلکو غرض مقصد به صرف مال حاصلول وي د دې تمیز به نه کوي چې آیا ما حلاله حاصله کړه او حرامه نبی اسلام چې دا زمانه کله په خلکو باندې راغله نو پوه شه چې قیامت رانږدې دی قیامت څه دی آیا دا وخت خو به په موږ باندې اوس چېرته نه راغلی وعن مال من أين اکتسبه د مال متعلق به الله تبارک وتعالی تپوس کوي ګټلی دی په کومه طریقه دی وفيما انفقه بل تپوس د مال متعلق دا دی چې لګولی دی په کومه طریقه دی ته به ووایي چې ما خو د ځان نه خولۍ ایستلې ده ما خو په سمه طریقه ګټلی دی دا خو ما د مټو زور کړی دی مزدوري مې کړې ده نوکري مې کړې ده ما په حلاله ټیک شو ګټلی دی په حلاله دی هو فيما انفقه لګولی دی څنګه دی د دې متعلق به هم تپوس کېږي و خو دې ګټو ټیک په حلاله طریقه خو بیا دې لګولی څنګه دی په ټي وي آرو دې لګولی په وي سي آرونو دې لګولی دی په اجړاګانو دې لګولی دی د دې متعلق به الله تبارک وتعالی تپوس نه کوي د دې متعلق به الله تپوس کوي اوس ګټلو کې هم خلک څه نه احتیاط کوي که نه یاره وایي سود نه کوم دا نه کوم دا نه کوم دا نه کوم خو په لګولو کې څوک احتیاط نه په لګولو کې څوک احتیاط نه کوي کو تا یو سړي ته وي هلکه زموږ په جومات کې کار کېږي او 100 روپۍ والا زه خو ډېر زیات بد یم کو اوس چا وي دغلته اجړاګان ګډي کې راشي لکه پیسې پوه چانګه دومره بنډل اوسي ته به وایي دا د نواب زوی د کم طرفه راغی بیا به پیسې چانګي دومره خلکو ذهنونه خراب شوي دي دومره تمیز د چا سره نه دی پاتې شوی دومره تمیز د چا بره درته یو ویډیو راولېږله یو اجړا دی یا ډبه ده والله اعلم خو پکې تمیز هم نه شو کولی چې سړی دی کو ښځه ده خو ګډېږي پیسې پې چانګل شي پخپو کې د پیسو ډیري ولاړ دی هغه پې د پاسه ګرځي او یو سوالګرې ښځه ده هغه یو ته لوښی نیسي او بل ته لوښی نیسي په هغې مجلس کې هغې ته پکې څوک 5 روپۍ نه ورته وایي هغه پکې سوال کوي په هغې مجلس کې لوښی ګرځوي په هغې ته پکې څوک 5 روپۍ نه غورځوي او دا ګېډې رالي په هغې ډوموي چانګي د دې متعلق به الله تپوس نه کوي
د دې متعلق به الله تپوس نه کوي. دغې سړي ته ووایه دا پیسې چې په ډمانو ژړاګانو چانګي درته ووایه په جومات کې دی وایه ستا صاحب خو د لوږې نه مري ورشه یو 1000 روپۍ خو له ورکړه که نه څه شی زه ځان له د لوږې نه مرمنو ما سره د 500 روپو مخه کم ده که اوس یې ورته وویلو چېرې دا 1000 روپۍ ورکړه په سود پسې تا ته 500 میلاویږي دی ګیډي روباسي پشمونو سره پیسو کړي بیا روباسي خو که تا ورته اوس وویل چې په دې جومات کې ضرورت دی یو ټوټۍ دوه نشته دی یاره نو ما خو طاقت نه کېږي څه چنده منده به ورله وکړو نو چنده منده به ورله وکړو او موږ هم بیا دا تمیز نه کوو زه په دې جوماتونو کې بار په دې روډونو کې چې دا سیس پروت دی زه د دې خلاف یم په دې کې د حلال او د حرامو څه پته لګي دا مسله ده چا چې په جومات کې حرامې پیسې ورکړه په هغې باندې یو ځای جوړ شو علماو لیکلي دا ځای ونړوئ دا ځای ونړوئ دا په حلالو جوړ کړئ دا په څه جوړ کړئ په حلالو جوړ کړئ په حرامو دا مه جوړوئ الله په خپله پاک دی او قبلیم پاک مال حرام مال نه قبلوي نو د لګولو متعلق به هم الله تپوس کوي پیسې خو دې ګټلې وي په حلاله طریقه باندې په جومات کې دې څومره لګولې وي په مدرسه کې دې څومره لګولې وي په ملا طالب دې څومره لګولې او په اجړاګانو په ډمانو دې څومره لګولې وي د دې متعلق به الله تپوس نه کوي د دې متعلق به الله تپوس کوي وفيما انفقه چې مال دې لګولې په کومه طریقه باندې او پنځم تپوس چې دی وماذا عمل فيما علم چې علم در سره څومره او په هغې د عمل څومره کړی دی په خپل علم د عمل څومره کړی دی نو امیان به ټول خوشحاله شي چې دا خو پکې د مولانو دپاره مولان پکې ټول ګیر شو ټیک شو دا یوازې د مولانو دپاره نه دی ښه دا یوازې د مولانو دپاره نه چې د مولانه به تپوس کېږي چې په خپل علم دې څومره عمل کړی و تا مسله واورېده ته عالم شوې که نه شوې چا چې یو مسله زده کړه دی د دې عالم شو د دې متعلق به دې تپوس کېږي که نه د مولا نه به د مولا د علم متعلق تپوس کېږي ستا نه به ستا د علم متعلق تپوس کېږي تا ته پته و سود حرام دی تا ته پته و جواري حرامه ده تا ته پته و په ګیړاګانو پیسې چانګل حرام دي او دا دې بیا هم کول د دې عالم وي ته که نه دې باندې الله تپوس نه کوي د دې متعلق به تپوس کوي د خپل علم مطابق دې عمل څومره و نو زما د علم مطابق ستا نه ستا د علم مطابق د بل نه د بل د علم مطابق تپوس به کېږي نو په دې کې یو خبره سوه د مال متعلق چې مال دې ګټلی په کومه طریقه دی او لګولې دې په کومه طریقه دی دارنګې د مانځه دپاره صفایي دا هم ډېره ضروري ده ځکه صفا انسان چې د ده به یو زړه ته اطمینان او خوشحالي وي دویم په کم کور کې چې صفا او مانځي خلک پاتې کېږي په دای کور کې به برکت هم وي لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا تدخل الملائکة بیتا فیه سورة ولا کلب ولا جنب نبی علیہ السلام فرمائی وی داسې کور ته د رحمت فرشتې نه داخلیږي په کوم کور کې چې د جاندار سیس تصویر وي په کوم کور کې چې د جاندار سیس تصویر لګېدلی وي فوټو لګېدلی وي دغې کور ته د رحمت فرشتې نه داخلیږي دویم نبی علیہ السلام فرمایي هغې کور ته فرشتې د رحمت نه داخلیږي په کوم کور کې چې سپی موجود وي سپی چې په کوم کور کې موجود وي دغې کور ته د رحمت فرشتې نه داخلیږي او دریم نبی علیہ السلام فرمایي وي هغې کور ته د رحمت فرشتې نه داخلیږي په کوم کور کې چې جنبي انسان وي په کوم کور کې چې داسې سړی دی یا ښځه ده چې غسل پې اوښتی دی او غسل نه کوي دغې کور ته د رحمت فرشتې نه ځي د دې وجې نه په پلیته وجود سره په پلیت جسم سره په کور کې ګرځېدل دا کور د رحمتونو د فرشتو نه خالي کول دي کم کور ته چې د رحمت فرشتې نه راځي په هغې کور کې بیا برکتونه نه وي نو په کم کور کې چې تصویر لګېدلی د جاندار سیز په کم کور کې چې سپي پاتې کېږي په کم کور کې پلیت سړي پلیتې ښځې غسل پې اوښتی دی غسل نه کوي داسې په کور کې ګرځي نو دغې کور ته د رحمت فرشتې نه راځي چې د رحمت فرشتې نه راځي په دغې کور کې به سکون او آرام نه وي او په دغې کور کې به برکت نه وي نو کله چې انسان جسم پلیت شو کپڑا پلیت شو لوخه پلیت شو دا په ټیم سره پاکول ضروری دي
ورنه د دې سره په کور کې بې برکتي پیدا کیږي، د کور نه برکت اوچتیږي. نو د مانځه دپاره اولنی شرط چې دی هغه د خپل جسم پاکوالی دی. کو غټه پلیتي وي نو د هغې دپاره غسل کول، کو وړه پلیتي وي نو د هغې دپاره اودس کول. بیا دا اودس کول دا ځان له ډېر زیات لوی ثواب لري. حدیث مبارک کې راځي یو ځل نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی کاش چې ما خپل ورونه لیدلی وی نو، کاش چې ما خپل ورونه لیدلی وی نو. صحابه کرامو ته ورته وفرمایل وی د الله پاکه پیغمبر ولې موږ ستا ورونه نه یو، موږ ستا ورونه یو که نه؟ نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی انتم اصحابي، تاسو خو زما ملګري یئ، تاسو زما ملګري یئ. او نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل واخواننا الذین لم یأتوا، رونه خو زما هغه دي چې هغه لا نه دي راغلي. وروستو چې کم مسلمانېږي به، کم مسلمانان دي تر قیامته پورې، نبی علیه السلام وفرمایل دغه زما ورونه دي، تاسو خو مې دوستان یئ، ملګري مې یئ. نو صحابه کرامو دې تپوس وکړو وی د الله پاکه پیغمبره یو سړی دی پستانه په تا باندې ایمان راوړي، نه تا لیدلی دی او نه یې ته یې لیدلی، نو د قیامت په ورځ به هغه ته څنګه پیژنې؟ تا خو خپل امتیان وروستو نه دي لیدلي، مونږ خو در سره پاتې کېږو، مونږ خو پیژنې، خو بعد کې چې کوم خلک مسلمانېږي خو ته نه پیژنې، نو په میدان محشر کې به هغه ته پیژنې څنګه؟ نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی زه ستاسو نه یو تپوس کومه، ډېر شی اسونه دي تک تور دي، او په هغې کې یو اس داسې دی چې په دې مخ باندې سپین داغ دی، ټیکا دی، په مخ باندې سپین داغ دی، په تندي باندې، او په خپو باندې سپین دی. نو کم اس چې په تندي سپین دی او په خپو سپین دی، دی وی ستاسو نه په تورو اسونو کې خطا کیږي؟ نو صحابه کرام ورته وفرمایل د الله پاکه پیغمبر هغه پکې د لرې نه پیژنده شي، هغه په تورو اسونو کې د لرې نه پیژنده شي. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی دغه شان به زه خپل امتیان په میدان محشر کې پیژنم، ځکه د اوداسه د اندامونو نه، د دوی د مخونو نه، د دوی د لاسو نه او د دوی د خپو نه به یوه رڼا خیږي، زه به یې پیژنم. کم اندامونه چې دوی په اوداسه کې انځي، د قیامت په ورځ به دغه اندامونه چمک وي، پړک به وي، رڼا به کوي، زه به د دې نه پیژنم چې دا زما امتي دي. او نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی په حوض کوثر باندې به زه انتظار کوم، او زه به ورته اوازونه کوم چې راشه ته زما امتي چې زه در باندې اوبه وڅکوم. نو کم انسان چې اودس کوي د قیامت په ورځ باندې به د دغې اندامونو نه رڼاګانې خیږي. دومره لوی ثواب د مانځه دپاره اودس کول دا لري. یو ځل ابو هریره رضی الله تعالی عنه خپلو ملګرو ته وایي ماله لږې اوبه راوړئ زه پې اودس کوم. نو اوبه وله راوړی شوې، نو ابو هریره رضی الله تعالی عنه په هغې اوبو باندې ډېر ښکلی ښایسته اودس وکړو. چې اودس یې وکړو نو په خندا شو، ویې خندل. نو هغې ملګرو ته وایي صحابه کرامو ته وایي تاسو خو زما نه تپوس ونه کړو چې ما ولې وخندل؟ نو هغې ورته وایي ابو هریره ولې دې وخندل؟ اودس دې وکړو ودې خندل؟ نو موږ خو هم پوه نه شو ولې دې وخندل؟ وایي دغه شانتې یو ځل ما ته نبي علیه الصلاة والسلام وایي چې ابو هریره ما له اوبه راوړه. وی ما ولې اوبه راوړي؟ دا د صحابه کرامو د نبی علیه السلام سره مینه ده ښه، اخ که انداز به یې د نبی علیه السلام خپله و. وی ما ته وی چې ابو هریره اوبه راوړه. وی ما ولې اوبه راوړي؟ وی نبی علیه الصلاة والسلام پې اودس وکړو. وی چې کله پې اودس وکړو نو نبی علیه السلام په خندا شو، وی خندل. وی ما ته تپوس ونه کړو. وی ما ته وی چې ابو هریره پوښتنه دې رانه ونه کړه چې ما ولې وخندل؟ وی ما ته وی چې د الله پاکه پیغمبر ولې دې وخندلو؟ وی نبی علیه الصلاة والسلام راته وفرمایل چې ای ابو هریره چې کله یو مؤمن انسان د مانځه دپاره اودس کوي، نو چې کله دی د اوبو لپه په مخ باندې ورواچي که نه، د ده د سترګو نه چې څومره ګناهونه شوي دي هغه د دې اوبو سره لاړ شي.
وی چې کله دی د اوداسه دپاره د لاسونو په اوبو باندې وینځي که نه د دې لاسونو نه چې څومره ګناهونه شوي هغه د لاسونو نه اورېجېږي د اوبو سره لاړ شي او چې کله په اوداسه کې دی خپې وینځي که نه په خپو چې د ده نه څومره ګناهونه شوي که نه هغه ټول د ده نه اورېجېږي او لاړ شي بیا بل روایت کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي کوم انسان چې 5 وخته مونځ ته 15 ټایمه اودس وکړي دی د ګناه نه داسې پاک شو لکه د مور نه چې اوس پیدا شو نو د مانځه اودس کول دومره زیات ثواب لري انسان دی د ورځې ګناهونه کېږي که نه سترګې دې چېرته بې ځایه استعمال شي لاسونه دي چرته غلط ځای ته ورشي خپې دي سړي ده کله په اختیار او کله بې اختیاره د ګناه طرف ته پې لاړ شي ټوله ورځ د سړي نه دا کوتاهۍ کېږي د سترګو کوتاهۍ کېږي د لاسونو کوتاهۍ کېږي د خپو کوتاهۍ کېږي او ته 5 وخته اودس کوي دا واړه واړه ګناهونه دي الله د دې اودس سره ختموي لرې کوي نو دومره زیات ثواب صرف په اوداسه کې دی حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای الطهور شطر الایمان دا صفائی نه د صفائی دا نیم ایمان دی بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والحمدللہ تملأ المیزان الحمدللہ ویل چې دی کنه دا تل ډکوي د انسان د نیکو چې کم چابړې دی دا د انسان ډکیږي په څه سره په الحمدلله ویلو سره بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بین السماء والارض نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی سبحان الله والحمد لله دا دومره زیات نیکی لري کنه چې د ځمکې او د اسمان په مابین کې کوم خلا د داتې نه ډکیږي سبحان الله الحمدلله یو ځل دی ویل دومره ثواب لري لکه تر ځمکې نه واله تر اسمانه پورې دا ځای چې څومره خالي دی داتې نه ډکیږي دومره زیات ثواب لري بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل والصلاۃ نور دا مونځ چې دا رڼا ده مونځ څه دی رڼا ده مطلب دا دی د قبر په تورو تیارو کې مونځ رڼا ده د لحد په تور تمونو کې مونځ رڼا ده نو کو دا غواړي چې ما قبر کې ځان ته رڼا کړلې نو د مونځ پابندي کوه دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل والصدقه برهان صدقه دلیل دی صدقه څه شی دی دلیل دی صدقې چې کوم انسان کوي کنه دا د په ایمان باندې دلالت کوي ځکه صدقې کم سړی نه کوي شوم سړی نه کوي شوم سړی څه نه کوي صدقه نه کوي حدیث مبارک کې راځي وایي دا شیطان په شوم سړي باندې ډېر کوشش نه کوي شیطان په شوم سړي ډېر کوشش نه کوي وایي مړه دله دا بوخل پوره دی ما ته دومره ضرورت نشته دی دا شومتوب دلره پوره دی دا بوخل دی هسې غر کوي نو ما ته دومره ضرورت نشته دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی والصدقۃ برهان صدقه دلیل دی حدیث مبارک کی راضی وی دا صدقه د الله غضب داسې ختموي لکه اوبه چې په اور ورواړی اور پې مړ شي دغه شانتې په صدقو سره د الله غضب څه کیږي ختمیږي نو والصدقه برهان نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي صدقه دلیل دی والصبر ضیاء او صبر چې دا رڼا ده نور دی چې کله دې صبر کو نو تا ته په شریعت باندې تله آسان شي او چې د هر چا خبره ځان ته مخې ته نیغه ودرئ نو د دین اسلام به بیا یو کار ونه کړي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل والقرآن حجت لک او علیک دا قرآن یا ستا د پاره دلیل دی او یا پتا باندې دلیل دی دا قرآن چې دی په میدان محشر کې به یا ستا سپارش کوي یا به ستا شکایت کوي الله ته چې الله د شپې خوبونه نو کړی او زه تلاوت کړی وم
الله داسې ورځ نه وه تېره شوې چې ده زه نه وم راغستی. الله روزانه به ده زما تلاوت کو. الله د جنت ته بوځه. یا به ستا دپاره دا قرآن څه کوي؟ سفارش کوي. یا به په تا باندې دلیل شي ستا خلاف به ودرېږي چې الله ګورې ده زه نه هم راغستی. الله تا ورته لېږلی وم خو عمل یې را باندې نه و کړی. نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل قرآن یا ستا دپاره دلیل دی او یا په تا باندې دلیل دی. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی هر انسان چې سحر کی کنه نو یا د ځان هلاکونکی وي یا ځان خلاصونکی. هر انسان چې سحر کی داسې سحر کی چې یا د ځان د خلاصي دپاره کوشش شروع کړي او یا د ځان غرق کولو دپاره کوشش شروع کړي. نو بعضې خلک چې سار راپاسي نو د نیکو په کارونو کې منډه تړله شروع کړي، د الله د رضا دپاره منډه تړله شروع کړي. او بعضې خلکو چې سار سترګې وغړېږي نو شروع کړي په ګناه، ټوله ورځ په ګناهونو کې تېره شي. نو نبی علیه السلام فرمایي وی بعضې خلک چې سحر کې نو څوک د ځان د خلاصون دپاره لګیا شي او څوک د ځان د غرق کولو هلاکولو دپاره لګیا شي. الله تبارک وتعالی دې زمونږ هر سحر زمونږ د خلاصون وګرځوي. نو دې حدیث مبارک کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي قرآن او مونځ چې دی مونځ دا رڼا ده رڼا. نو یو اودس کول حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي چا چې اودس وکړو په ښه شان سره اودس وکړو، په ښه شان سره اودس وکړو او د کور نه را روان شو دی جومات ته چې په لاره باندې دی کم یو قدم دی په هر قدم باندې الله تبارک وتعالی د ده یوه درجه اوچتوي، یو خطای معاف کوي په هر قدم باندې. او په کومو ځایونو چې د ده قدم ولګېدو د قیامت په ورځ به دغه ځایونه د دې انسان دپاره ګواهي کوي، ګواهي به کوي. نو چې کور اودس کوو کوشش کوه چې کور اودس وکړې نو مانځله مسجد ته راځه. دارنګې چې کله دې اودس وکړو په ښې طریقې سره، اودس دې وکړو په ښه شان سره، نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي کوم انسان چې اودس وکړي او د اوداسه نه وروستو دا دعا ووایي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اسانه دعا ده که نه؟ کم انسان چې په ښې طریقې سره اودس وکړو او د اوداسه نه وروستو دا دعا وویله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي فتحت له ابواب الجنة الثمانیه. الله تبارک وتعالی د ده دپاره د اتو واړو جنتونو دروازې کولاو کړي، دا اتو جنتونو دروازې دته کولاو شي او وویلی شي دته چې کومه دروازه باندې داخلیږي په هغې باندې داخل شه، چې کومه دروازه ستا خوښه ده په هغې باندې داخل شه. نو چې کله دې اودس وکړو نو د اوداسه نه وروسته دا دعا ضرور ووایه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. چې دا دې ووایي اسمان نه اعلان کېږي ستا دپاره د جنت اته دروازې کولاو شي. بل روایت کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی کم انسان چې اودس وکړو او د اوداسه نه وروستو دا دعا وویله سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک. دا اوداسه نه وروستو دا دعا وویله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. چې دا دعا وویله نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الله تبارک وتعالی فرشتو ته وایي دا کم الفاظ چې وویل دا ولیکئ، دا کم الفاظ چې دا وویلو دا ولیکئ او دا زما د عرش ته لاندې محفوظ وساتئ. زما د عرش ته لاندې دا الفاظ کېدوئ چې کله ورځ د قیامت شي د دې بدلې به ورله بیا زه ورکوم چې زما د شان سره څومره ښایي، هغه بیا زما مرضي ده زما خوښه ده چې دته د دې زه څومره بدله ورکوم. خو دا الفاظ چې دا وایي دا ورله د عرش ته لاندې محفوظ کېدی محفوظ کېدی. نو به هر حال اودس
دا په ښې طریقې سره په کار دی. مونږ اودسونه کوو خو دلته لګیا یو اودس کوو، دلته دوه تنه د یو بل سره خبرې کوو. نو دلته کې اوبه هم ضایع کېږي، اوبه هسې بهیږي، او دلته کې د اوداسه چې کوم ثوابونه دي د هغې نه هم محرومه شو، د هغې نه هم محرومه شو. یو خو اودس زموږ په سمې طریقې سره نه دی. بیا هغه مسنون دعاګانې ویل د اوداسه نه وروستو، بیا اذان ته ځان را رسول. اس مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي کوم انسان چې اذان وکړو او د ده د اواز تر کم ځای پورې ورسېدو، کو وچ بوټی دی او کو شین بوټی دی، ګټه ده او کو لوټه ده، چې د ده د اواز ورته ورسېد تر ورځې د قیامت باندې به دا څیزونه د دې انسان دپاره ګواهي کوي. او دغه څیزونه د دې انسان دپاره د مغفرت دعاګانې غواړي. او حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام به د مؤذن دپاره دعا غوښتله. کوم انسان به چې اذان کو نبی علیه السلام به دعا غوښتله الله ته ورته مغفرت نصیب کا، الله ته ورته څه نصیب کا؟ الله ته ورته مغفرت نصیب کا. مؤذن دپاره به نبی علیه السلام دعا غوښتله، دعا. او حدیث مبارک کې راځي وایي مؤذن به په ورځې د قیامت هسکه غړی ګرځي. او دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک هم دی. یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام په مسجد نبوي کې مسله بیان کړه، ای زما صحابو جمعات له ډېر ټایم ورکوئ، جمعات له ډېر ټایم ورکوئ، جمعات نه په منډه مه وځئ. یو صحابي هغه راپاڅېدو څه کسان، د الله پیغمبره هغه پلان کې صحابي نه دی، هغه نوجوان هلک و، هغه ورته جومات له ټایم نه ورکوي. ته چې په جمع ودرېږي هغه ځان راورسوي، او څنګه چې سلام وګرځوي دعا وکړي بیا سمدستي وځي. دا شکایت په صحابه وکړو. نبی علیہ السلام مسله بیان کړه جمعات له ټایم ورکوي، نو صحابه وایي پلان کې صحابي خو ټایم نه ورکوي. نبی علیہ السلام وفرمایل ښه. نبی علیہ السلام دغه صحابي په نظر کې ساتو چې جمع وشوله، نبی علیہ السلام سلام وګرځاو، دعا یې وکړله. چې څنګه دعا وشوه دا صحابي پاڅېده په منډه ته، نبی علیہ السلام یې ودرېږه هلکه ودرېږه. هغه صحابي ودرېدو. ما مسله بیان کړې ده چې جمعات له زیات وخت ورکوئ، جمعات کې ډېر ټایم تېروئ. په تا باندې ستا د ملګرو شکایت کړی دی چې ته جمعات له زیات ټایم نه ورکوئ. راشي چې موږ نیت تړو زموږ سره ودرېږه او چې سلام وګرځم او دعا وکړم بیا په منډه وځي. د ملګرو ترې وضاحت وکړه ته ولې جمعات له ټایم نه ورکوئ. ای صحابي سر ښکته کړو، هېڅ یې ونه وی. نبی علیہ السلام ته بیا تپوس وکړو، وی ولې د جمعات نه په منډه وځي ټایم نه ورکوئ. صحابي بیا غلی شو. په درېیم ځل یې بیا تپوس وکړو، وی جمعات ته ناوخته راځي او بیا سیده وځي، ولې؟ صحابي سر ښکته کړی څه وایي نه. صحابه پوه شو چې یاره دی شرمېږي څه خبره یې پړه کې ده خو وایي نه. صحابه کرام د جومات نه په وتو شو، لاړ ووتو. چې ټول ووتل نبی علیه الصلاۃ والسلام د ځان خوا ته راوغوښتو، وی ولې څه مسله ده؟ ما نه 3 پیرې تپوس وکړو تا ماله جواب رانه کړو، ولې د جومات نه په منډه وځي؟ صحابي چې سر اوچت کړو د سترګو نه یې اوښکې روانې شوې. د الله پیغمبره دا خو یو راز و چې ما پړه کې ساتلی و، خو ته رانه تپوس کوې تا ته به یې بیان کړمه او د ملګرو په مخ کې مې نه شو بیانولی، شرمېدمه. نبي علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل ولې؟ د الله پیغمبر زما په بدن چې دا کومه جوړه ده که نه دا زما او د ښځې شریکه ده، دا زما او د ښځې شریکه ده، زمونږ کره بله کپړه نشته دی. نو چې کله زه مانځله راځم زه یې واغوندمه او په کور کې مې یو ډوغل که نسته دی هغه ښځه مې هغې ته ورکوزه شي خپله پرده وکړي. نو زه چې راشم په دې کې مونځ وکړمه بیا په منډه کور ته ځکه ځم چې هغه پکې مونځ وکړي، ځکه جومات کې نشم ایساری دی. د الله پیغمبر د ملګرو په مخ کې مې ته نه شو ویلی، شرمېدم. نبي علیه السلام یې ښه دا مسله ده بیا څه ورځې تېرې شوې یو غذا وشوله پای کې ډېر مالي غنیمت راغی، مالي غنیمت پکې ډېر راغی. نبي علیه الصلاۃ والسلام د دغې نوجوان صحابي کړو ډېر شی کپړې ولېږلې، ډېر شی امداد یې ولېږو. چې ولېږو دا ښځه شکي شوله چې نبي علیه السلام زما کره ډېرې کپړې راولېږلې، د امداد سامان یې راولېږو، شکي شوله. چې کله دا خاوند یې راغی کېنو، وی تا خو به نبي علیه الصلاۃ والسلام ته د خپلې غریبۍ څه ویلي نه، تا خو نبي علیه السلام ته د خپلې غریبۍ به څه نه ویلي. خاوند یې په ژړا شو، وی زه مجبوره شوم زما سره بله لار نه وه، په ما ملګرو شکایت کړی و چې دې مانځله ناوخت راځي، زما سره بله لار نه وه. نو ما نبي علیه السلام ته خپل حالت بیان کړی دی چې دا خبره یې وکړې، ښځې چغه کړه او د چغې سر راپرېوته، بېهوشه شوه، بېهوشه شوه. او چې په هوش کې راله
یا لیتنی مت قبل هذا، هی افسوس چې دا ورځ ما نه وي لیدلې، زه د دې نه مخکې مړه وې. زما د خاوند د غریبۍ بې عزتي وشوله، زما د خاوند پرده پورته شو په جومات کې، زما خاوند بې عزته شو. هی افسوس چې زما خاوند نه وي بې عزته شوی. دا بیبیانې د نبي علیه السلام. یو خو دې کې یو سبق دی د ښځو دپاره، د خپل خاوند د عزت خیال ساتئ، هغې بیبیانو په شان جوړې شئ. زه به بربنډه ناست وم خو چې زما د خاوند د غریبۍ نوم بار ته نه وی وتی. هی چې دا ورځ ما نه وي لیدلې زه مړه وې. او دویم دا چې نبي علیه الصلاة وسلام فرمایلي جومات لا زیات ټیم ورکوئ. او دا خو د قیامت علامات دي، نبی علیه الصلاة وسلام مخکې ذکر کړي وو او هغه اوس یو رښتیا کېږي. نبی علیه الصلاة وسلام فرمایلي وو د قیامت یو څو علامتونه نبی علیه الصلاة وسلام فرمایلي وو. یو نبی علیه الصلاة وسلام فرمایل چې کله اخیر زمانه شي که نه نو جهالت به زیات شي، علم به پورته شي او جهالت به څه شي زیات به شي. تاسو خو به وایئ چې مخکې خلک نه پوهېدو، اوس خلک تعلیم یافته دی ډېر زیات. نه دا تعلیم چې دی د انګریزي تعلیم دی، ته نبی علیه الصلاة وسلام تعلیم نه دی ویلی، دا علم نه دی، دا یو هنر دی. دا څه شی دی؟ حاصل یې که هنر دی، ترقي به پکې په دنیا کې وکړي. خو علم هغه علم ته و چې د قرآن علم دی، د حدیث علم دی. نبی علیه الصلاة وسلام فرمایي جهالت په عام شي، جهالت د قرآن علم به د خلکو نه پورته شي، د احادیث علم به د خلکو نه پورته شي. څوک په مونږ کې داسې شته چې هغه کور ته لاړ شي خپلې ښځې ته د قرآن او د حدیثو مسایل بیان کړي؟ الا ماشاءالله ډېر کم کسان به، ورنه ټولو ته پته نشته دی که نه؟ نشته دی پته که نه؟ حالانکه د ښځې حق دا دی چې سړی به ورته د قرآن او د حدیث مسایل بیانوي چې هغه په خپل ژوند تېرولی شي. د ښځې یو حق په خاوند باندې څه شی دی؟ د ښځې یو حق په خاوند دا دی چې د هغې د زندګۍ کومې دیني مسلې دي دا به ورته خاوند بیانوي، خو د کوره نشي راوتی که نه، دا به ورته څوک بیانوي؟ خاوند له غریب له خپلې نه ورځي، د ښځې مسلې به ورته سیاتي. یو نبی علیه الصلاة وسلام فرمایي و چې کله قیامت رانږدې شو، د قیامت د علاماتو یو علامت دا ده چې جهالت په عام شي. جهالت عام دی. زه سوچ وکړم زما په کور کې انګریزي تعلیم والا څومره دي او دیني تعلیم والا څومره دي. زه سوچ وکړم زما بچي څومره دي، پای کې ما دین له کم یې ورکړی، دنیا له مې کم یې ورکړی دی. زه په خپله محله کې سوچ وکړم زما د محلې په مدرسه کې څو ماشومان دي او په اسکولونو کې څو ماشومان دي. جهالت عام شوی دی که نه دی عام شوی؟ جهالت نور څه ته وایي؟ یو نبی علیه الصلاة وسلام فرمایي وایي جهالت په عام شي. جهالت د قرآن د علم نه به څوک خبر نه وي، د حدیثو د علم نه به څوک خبر نه وي. که په انګریزي تعلیم باندې قرآن او حدیث زده کېدی که نه، هغه غټې غټې ډیګري چې کړي دي، کله چې د سورې اخلاص تلاوت کوي ورځي ولا تاسو په خپله واده اورېدل ورځي ولا، نو که په انګریزي تعلیم باندې قرآن او حدیث زده کېدی، هغوی د امریکې او د برطانیې د یونیورسټو نه ډیګرۍ راوړي دي، خو چې سورې اخلاص نو دا ماته لیکلی شوی غلط دی، ځکه نه راځي. دغه دیني تعلیم نه دی. ښه دویم نبی علیه الصلاة وسلام فرمایل وی زکات په مشکل شي خلکو ته، زکات په خلکو باندې بوج وي، زکات په خلکو باندې څه وي؟ په کال کې یو ځل زکات ایستل دي، په لاکو کې 2,500 روپۍ دي، خو چې دې زکات وباسي نو مړه دا خو ټولې په زکات کې لاړې نو. و ظالمه الله درله 1,00,000 روپۍ درکړي دي نو 2,500 څه شی دی؟ ته اوس د الله په مال کې 2,500 روپۍ نشي ورکولی. زکات په خلکو باندې بوج وي، دا به تاوان حسابوي. او دریم نبی علیه الصلاة وسلام فرمایي وایي د مور او پلار نافرماني به زیاته شي. د مور او پلار به نافرماني نو دا خو ډېره عامه ده، دا خو ډېره عامه ده. نن سبا اکثر بچي چې دي وایي زمونږ پلار نه پوهېږي، زمونږ پلار نه پوهېږي. دا خو پخوانۍ زمانه نه ده، مونږ خپلې مخې ته نه پوهېږي، مونږ پوهېږو دی نه پوهېږي، مونږ له دې مخې راکړي چې مونږ څومره مخکې ځو. داسې وایي که نه وایي؟ مور او پلار نافرماني زیاته شوې ده. پلار د زامنو نه سره ټکوي او مور د لوڼو نه سره ټکوي. لورګانې د مور خبره نه مني، مور ورته یو وایي لور ورته بله وایي. مور ورته وایي دا جامې دي لکه د حیا غونده، وایي زمونږ مور وایي دا وایي د دغې زمانه ده اوس، دا د دې ګرو کپړو زمانه ده، زه به دا غټې غټې کپړې اغوندم، دا په خپله اغونده. د مور او پلار نافرماني بس یواشي چې کله اخر زمانه شي. او دریم نبی علیه الصلاة وسلام فرمایي څلورمه وایي ګانې بجانې به زیاتې شي. الله دې رحم وکړي. ګانې بجانې به څه شي؟ مړه نور زیاتېده سوي، خو چې په امام پسې بلکې امام په جیب کې هم کله ناکله ګانې شروع شي چې زما منبر او محراب ته ګانه راورسېده نو زیاتې شوې کو زیاتې نه شوې، نور د څه انتظار کوم زه؟ دا د قیامت علامه نه ده. زما په منبر کې او زما په محراب کې به د انګریزانو ګانې سټارټ وي. الله ما بل جمعه تېره تاسو ته خبره کړې وه څومره زیاتې شوي دي، دا ګانې بجانې څومره زیاتې شوي دي. که یو سړی د ځان نه ویډیو وکړي د ده ویډیو در هغې پورې تماما نه تر څو چې د پاسه ګانې نه وي لګولي، داسې ده که نه ده؟ یو تصویر به د ځان نه وباسي، د ده تصویر در هغې پورې خوند نه کوي چې ده پې د پاسه ګانې نه وي سیټ کړي.
یقین په الله او که بعضې اوقاتو کې پکې زمونږ تصویرانو ویډیوګانو خلکو ته کړي ګانې پې لګولي دي ته هم نه ګوري چې دا مولا دی ما ته تېر وخت کې یو تن ویډیوګان راولېږل اوس دا زما سره د مینې اظهار کوه څه شی کوو د مینې اظهار کوو خو لګولې پې ګانه وه اوس ظالمه مې ما په سر دې پټکي ته هم نه ګوري دا د خلکو نه هغه تمیز ختم شوی دی چې دا ګانې چې دي دا ګناه ده او که نه ده ملګري چکر له لاړ شي ځان نه به ویډیو وکړي نو دی به هله هغې نه دا ورکوي چې د پاسه پې ګاڼه سیټ کړي چې د څه شي ویډیو ګوري د څه شي تصویر ګوري په هغې به ګانې وي نو دا ګانې عامې شوي که عامې نه شوي مخکې به خلکو چې ګانې ویلې خلکو به ورته ډېر په سپک نظر کتل هغه به چېرته ډېرو کمو کورنو نارینه او زنانه داسې وي چې دا ګانې مانې به یې ویلې نن سبا غټ غټ خاندانونه چې ځان ته وایي د هغې جینکۍ ټیک ټاک او فیسبوکو ته راوتي دي او ګانې وایي او ګډېږي او هغه کپړې اغوستې دي چې انګریزانو ته پکې هم ځان شرمېږي هغه کپړې اچولي دي نو څلورم نبی علیه صلات وسلام څه فرمایي وایي ګانې به جانب عامې شي ګانې به جانب عامې شي اسپتال ته چې سړی لاړ شي که نه نو چې کله د مریض ته انتظار کوي نو بار به ناست دي که نه ډاکټر ته انتظار کوي یا مریض اپریشن تیټر ته دننه کړی سړی ورته بهر ناست دي نو تاسو ته پته ده که نه سړي ته ټي وي لګولې که نه یې لګولې لکه هغه مریض چې اوس هغه ته د ژوند او د مرګ خبره ده چې مال یې مړ روباسي که ژوندی روباسي دلته چې ورته بار کم کسان ناست دي هغوی ګانې اوري ځان له چا پکې ځان ته موبایل لګوي په کار خو دا د مریضانو په واټونو کې ګانې ورته لګوي چې د دوی خیال بدلیږي صحیح بدلیږي خیال یې بدل شي ګانه ورته لګوه ولکه هغه د مرګ او د ځنکدن سره مخامخ دی تلاوت ورته ولګوه نو نبی علیه صلات وسلام فرمایلي وي ګانې به جانب عامې شي ګانې خامخا اړه دي نه صبرېږي وایي زما دا تصویر هسې خوند نه کوي چې زه یې فیسبوک له ورکوم ټیک ټاک له ورکوم خامخا دې زړه کې د خارښت او د ایسارېدو نه که نه نو چېرته نعت پې ولګوه دغې ته هم ضرورت نشته نظم پې ولګوه خو خامخا چې نه ایسارېږي نو دا وکړه ګانه پې ولې لګوه او پنځم نبی علیه صلات وسلام فرمایلي وی بالماضي به زیاته شي څه به زیاته شي بالماضي به زیاته شي قیامت علاماتو کې یو علامت دا ده چې که مونځ یې وکړو فبها که مونځ یې ونه کړو پروا نشته دی د مونځ پرېښوده شته دی په اسلام کې د مونځ پرېښوده په اسلام کې شته دی د مونځ پرېښوده په اسلام کې د ساره شته دی نه هلکه د سهار مونځ دې کړی دی نه اوده پاتې شوی ومه بیا دې قضا وکړو قضا هم کېږي قضا هم کېږي مونځ پاتې شو بس خبره خلاصه لکه مونځ معاف کېده نشته دی په ټایم دې وکړو په ټایم به یې کوې خو که په ټایم در نه پاتې شو نو قضا به راګرځوي خو معاف کېده خو یې نشته دی که نه نو نبی علیه صلات وسلام فرمایلي یو به څه زیات شي بالماضي به زیاته شي بل نبی علیه صلات وسلام فرمایلي وایي داسې مرضونه به راوځي داسې مرضونه چې د هغې نوم به ستاسو پلار نیکه نه یې اورېدلی پلار نیکه به د هغې نوم هم نه پېژندو اوس د زناورو دا کوم مرض چې راغلی دا چېرته تاسو مونږ سره ډېر ښه غټ غټ زمیندار خلک یو ټول که نه دا مرض چېرته تاسو سره څاروو اورېدلی و دغه نوم به چېرته تاسو اورېدلی و یا په انسانانو باندې چې دا کومې بیمارۍ راځي دا نومونه چېرته مونږ د مشرانو نه اورېدلي دي دا مونږ نه دي اورېدلي ناشنا بیمارۍ به نبی علیه السلام فرمایي دا به الله تبارک وتعالی راولي چې تاسو مشرانو له به د هغې نومونه هم نه ورتلو بل نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي بدکاري او فحاشي او عریاني به عامه شي دا به عامه شي داسې به عامه شي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي په لارو کوڅو کې به خلک دا بدکاري داسې کوي لکه دا خره او سپي چې په دې لارو کې وي الله دې موږ د دې حالت نه وساتي الله دې موږ ته په مخ د ځمکه دغه نه ښیي که دا حالت په موږ راځي الله دې مخکې موږ پورته کړي خو ګورې دا شته په دې بار ملکونو کې شته دی که نشته دی څوک چې بار ملکونو ته ځي هغوی ته پته ده دا شته دی دا شته دی اواز ورته هم نشي کولی چې دا څه کوئ دا څه کوئ دا نو نبی علیه السلام فرمایي وایي فحاشي عریاني بربنډتوب دا به زیات شي بل نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د رذیلو خلکو به خلک عزت کوي د رذیلو خلکو به څه شروع شي هغه خلک چې هغه ډېر غورځېدلي کارونه کوي د بې حیایۍ کارونه کوي سود کوي ګناه کې هغه ګناه کې مبتلا دی خلک به هغه ته کینې او فاسي د هغه به خلک عزت کوي او د نیکانو خلکو به خلک څه کوي سپکاوی کوي دا د قیامت په علاماتو کې یو علامت دی بل نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د قیامت په علاماتو کې یو علامت دا هم دی چې ښځې به زیاتې شي او سړي به کم شي ښځې به زیاتې شي دا خبره داسې ده که نه ده زمونږ د پاکستان چې اوس کومه آبادي ده په هغې کې د ښځو آبادي زیاته ده په نسبت د نارینهو د ښځو آبادي اوس هم زیاته ده په نسبت د چا باندې د نارینهو باندې ښځې به زیاتې شي نارینه به کم شي او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د قوم سرداري او مشري او عهدې به هغې خلکو ته ورکړل شي چې هغه په مخ د ځمکه رذیل او ذلیل خلک د خپلو مشرانو باندې لږ سوچ وکړو که نه د خپل سرکاري مشرانو باندې لږ سوچ وکړو که نه
چې کم بدماش، کم بدکردار، کم هغه انسان چې په معاشره کې د ټولو خلکو ته تکلیف وي هغه زموږ مشر کېږي که نه مشر کېږي؟ مشر هم زموږ هغه سړی چې په معاشره کې د ټولو نه بدنام سړی وي. نبی علیه السلام فرمایل په آخره زمانه کې عهدې دا به نااهلو ته حواله شي. عهده به هغې سړي ته حواله کېږي چې هغه به د هغې عهدې قابل نه وي. نو غرض مې دا کو چې دا خو ډېر علامات دي چې شمارمه، خو په هغې کې یو نبی علیه السلام دا فرمایلي چې ناشنا مرضونه به راشي، ناشنا مرضونه به راځي، ناشنا بیمارۍ به راځي، سیلابونه به راځي، زلزلې به راځي. نو د دې ټولو نه د بچاو ذریعه څه شی دی؟ هغه خشیت الهي، د الله نه یره، د الله په دربار کې توبه ایستل، استغفار ویل. مونږ له پکار دي چې هر انسان دا وایي الله دا کوم عذابونه چې دي دا زما د وجې نه دي. هر انسان دا وایي، دا نه چې دا د پلانکي د وجې نه، د پلانکي د وجې نه، هر یو ته نو چې دا مصیبت زما د وجې نه شروع دی. او دی راشي او دس وکړي په صحیح طریقې باندې 2 رکعته نفل وکړي او د الله په دربار کې په چغو وجاړي چې الله زما د وجې نه دې مخلوق ته عذاب مه ورکوه. دا ټوله معاشره به سمه شي. خو ارمان دا چې موږ سره دا احساس خو پیدا شي کنه چې دا مصیبتونه زما د وجې نه دي. موږ خو په یو بل باندې ورولو، موږ خو په حکومت باندې ورولو، موږ خو په مشرانو باندې ورولو، زه خو په ګاونډي باندې ورولم، زه خو په بیلمازه باندې ورولم، زه هم دا دې دسې دی، دا دې دسې دی، دا دې دسې دی، داسې نه وم چې دا زه دسې یم. کومه ګناه داسې ده چې هغه په ممکن نشته. الله تبارک وتعالی مخکینه قومونه چې کنه دا په یو ګناه باندې هلاک کړي دي. لکه شعیب علیه السلام قوم الله په څه باندې هلاک کړي؟ فناف تول کې کمې کو داسې وکنه. قوم د نوح علیه السلام الله په څه باندې هلاک کړي دي؟ د الله تبارک وتعالی سره شریک جوړه. د لوط علیه السلام قوم الله په څه باندې هلاک کړي دي؟ بربندي پکې و، بی حیايي پکې و. هغه الله تبارک وتعالی په یو ګناه هلاک کړیو. چا په ناف تول کې کمې کو الله هلاک کړو، چا شرک کو الله هلاک کړو، چا ظلم کو لکه فرعون الله هلاک کو. دغه ټول ګناهونه په مونږ کې موجود دي. بې حیایي په مونږ کې موجود ده، غلا په مونږ کې موجود ده، ناف تول په مونږ کې موجود دی، ظلم په مونږ کې موجود دی، شرک په مونږ کې موجود دی. کومه ګناه شته چې هغه په مونږ کې نه ده موجود؟ دا خو د نبي علیه السلام دعا وه، یا الله زما امت په یړه مه هلاکوي، الله زما امتو په یړه نه هلاکوي. دا دعا یې الله قبول کړې ده. کو دا دعا نبی علیه السلام نه وکړې کنه د مخ د ځمکې به الله اوس وزګار کړو، پخوا به قیامت قایم شوی و. خو ځای په ځای باندې عذاب راځي، خو په یړه عذاب نه دی راغلی. لکه په مخکې قومونو چې به راته چې الله به مون ختم کو، الله به مکمل لرې کړو مخ د ځمکې نه. او په دې حالاتو کې څه کول پکار دي؟ په دې حالاتو کې استغفار ویل ډېر زیات پکار دي. کم از کم د ورځې 100 فیرې استغفار وایه، استغفر الله بس وګر نشي وایلی، دومره خو ویلی شي که نه؟ استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب الیه، داسې ووایه. داسې نشي ویلی، صرف استغفار خو ویلی شي که نه؟ استغفر الله. کم از کم 100 فیرې هر انسان دی د ورځې څه وایي؟ استغفار دی وای. په استغفار سره الله تبارک وتعالى د انسان نه عذابونه ختمي. په استغفار سره الله تبارک وتعالى د انسان په رزق کې فراخي راولي. په استغفار سره الله تبارک وتعالى د انسان تمام مشکلات ختموي. نو یو دا چې موږ استغفار په دې کې ډیر وایو. دویم دا چې په خپل کورونو کې د ذکر او اذکار اهتمام وکړو، خپل کشرانو په منځ باندې پابند کو او دغه رنګي 2 رکعات نفل کو او دا غي د ورستو الله تبارک وتعالى په دربار کې توبه وباسو. سورات توبه ډیر کوي، 2 رکعات منځ کوي، الله تبارک وتعالى ته جاړي، الله تبارک وتعالى را بخنه غواړي او الله تبارک وتعالى په دربار کې چې انسان توبه وباسي الله په ډیر زیات خوشحالي کوي. او خاص کر ځوان سړی چې راشي کنه او دې په مانځه باندې ودرېږي، الله تبارک وتعالى په فرشتو باندې فخر کوي. اے فرشتو دا وګوره هغه انسان دی چې دا په چا په پیدائش باندې تاسو اعتراض کړی و، وګوره دا ځوان دی، څومره ښایسته دی، څومره په مټو کې طاقت دی، څومره غرور دی پکې، خو چې زما کور ته راغی نو تندی ما ته په ځمکه باندې ایښی و جاړي. الله ډېر زورور یم، الله ډېر ښایسته یم، الله ډېر ښکلی یم، خو الله ستا په مخ کې زما هېڅ حیثیت نشته دی. الله ستا دربار ته چې راشم زما تندی به تا ته په خاورو کې پروت وي. الله تبارک وتعالی به دې خوشحالېږي که نه خوشحالېږي؟ الله په دې باندې خوشحالېږي. نو ځوانانو ته وایم خپل ځواني دا د الله عبادت ته ورکړئ. الله تبارک وتعالی به په ورځې د قیامت د عرش په سوري کې تاسو ته ځای درکړي. هغه ځوان چې کوم ځوان خپل ځواني د الله په عبادت کې زړه کړې وي، په میدان محشر کې به د الله د عرش ته سوري د لاندې د الله په دسترخوان باندې د الله میلمه وي. نو چې کله تا ته فتح ولګېده چې دا انسان مړ کېږي، سړي ته فتح ولګي که نه، علامات یې داسې دي چې ما او تا پې پوهېږو چې دا انسان مړ کېږي، د ده زن کدن شروع کېدو واله دی.
نو د شریعت لومبی حکم دا دی چې د مخ قبلې ته کا مخې څه ته کا قبلې ته کا دا کټ او چارپایي داسې واچوه چې د مخ په طرف د قبلې باندې راشي اول حکم دا دی خو که چېرته مشکله وي داسې تکلیف وي نو بیا علماو لیکلي دي وایي داسې واچوه چې دا خپې قبلې ته راشي خپې څه ته راشي قبلې ته راشي اصل کې قبلې ته خپې کول خو ټیک نه دي خو چې کله د ځنکدن حالت دی د یو انسان بل صورت پکې نه جوړیږي نو خپې ورله قبلې ته کا او شاته ملا ته ورله تکیاګانې کېده او داسې روچتې که نو مخ به یې چا ته راشي قبلې ته به یې راشي قبلې ته به یې راشي نو اول حکم ما او تا ته دا دی چې کله یو انسان مړ کېږي لا مړ شوی نه دی د مخ په قبله باندې که بیا داسې وکړه چې د ده په خوا کې سورت یاسین شروع کا څه شروع کا سورت یاسین شروع کا ځکه احادیث مبارکو کې راځي چې کم انسان بیمار دی د هغه په خوا کې سورت یاسین وایا یا د کم انسان زنکدن دی د ده په خوا کې سورت یاسین وایا الله تبارک وتعالی چې کله دی د قبر نه راپورته کوي دی به تږی نه وي دی به څه نه وي تږی به نه وي نو د کم انسان چې زنکدن وي ما او تا ته حکم دار چې د په خوا کې څه وایا سورت یاسین وایا ها چې کله ساتې نه ووتو مړ شو بیا علماو لیکلي د ده په خوا کې نږدې قرآن مه وایه تر څو پورې چې دې مړي ته غسل نه دی ورکړی شوی نږدې ورته قرآن مه وایه ها که وایي نو سیټ ته بل ځای کې کښېنه خو د ده په خوا کې قرآن مه وایه تر څو چې دې مړي ته څه نه دی ورکړی شوی غسل نه دی ورکړی شوی سورت یاسین وایا او چې کله حالت د ځنکدن شروع شو ته پوه شوه چې د ده ساه په لنډېدو ده نو په دغې ټایم کې ورته تلقین د لا اله الا الله کوه څه ورته وایه لا اله الا الله حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ویلقنوا موتاکم لا اله الا الله خپلو مړو ته د لا اله الا الله تلقین کوئ نو دا به تاغې مړي هغه کس ته به نه وایي د چا چې ځنکدن شروع دی چې شابه بسم الله ووایه شابه بسم الله ووایه ځکه دا حالت د سختې دی ته ورته وایي بسم الله ووایه دا لا اله الا الله ووایه ته هغه ته وایي لا اله الا الله ووایه او هغه باندې حالت د څه شي دی د سختې دی د ځنکدن دی کیدای شي هغه د دې نه څه وکړي انکار وکړي چې نه وامه نو هغه ته به نه وایي چې لا اله الا الله وایه ته به په خپله تیز تیز وایي چې لا اله الا الله لا اله الا الله دا کلمه ته په خپله تیزه تیزه د هغه په خوا کې وایه کیدای شي د هغه په ژبه باندې دا الفاظ راشي چې لا اله الا الله محمد رسول الله او چې کله دا کلمه وویله نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د چا چې آخري خبره دا شوله چې لا اله الا الله محمد رسول الله نبی علیه السلام وایي دا انسان جنت ته داخل شو چېرته داخل شو جنت ته نو داغه په خوا کې به تیز تیز ته وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله کیدای شي داغه ژبه په دې باندې په وخت د ځنکدن کې څه شي روانه شي ها یو سړی د کلمه دا لا اله الا الله کلمه ونه ویله په وخت د ځنکدن کې نو ما ته به څه وایو بیا ما ته به څه وایو چې د بې کلمې د دنیا نه لاړو نه دا نشو ویلې امید د رب نه دا دی چې اوس هم الله وبخي دا مسلمان دی د ده کلمه په زړه کې موجود ده خو ښه خبره دا ده چې په ژبه یې جاري شي ښه خبره دا ده چې په ژبه یې جاري شي نلقنو موتاکم اول کار دا دی چې د چا ځنکدن وي د هغه په خوا کې لا اله الا الله محمد رسول الله د دې کلمې څه کوه تلقین کوه چې کله د هغه نه ساه ووته که نه لومبی کار دا وکړه چې د هغه خوله بنده که خوله یې څه که
بند کا چیرله راواله داسې یو کپړه راواله د زنې نه ورلتاو که بره په دې سر باندې ورته غوټه ورکړه چې خوله یې بنده شي دې دپاره چې خوله وازه پاتې شي بیا بدن دا شکل و صورت ښکلی نه ښکاري څه نه ښکاري ښکلی نه ښکاري نو خوله ورله څه کا بنده کا دویم دا دی چې بیا ورته په سترګو باندې لاس راوکاږه که سترګې غړېدلې پاتې شوي وي په سترګو ته څه راوکاږه لاس راوکاږه او علماو لیکلي چې کله سترګې وله بندی نو بسم الله ووایه بسم الله الرحمن الرحیم دا کلمه ووایه دا ووایه په دې سترګې ورته بندې که حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام د ابو سلمه رضی الله تعالی عنه بیمارو دغه خواله ورغی نو چې کله دغه خواله ورغی که نه نو داغه زنکدنو نبی علیه الصلاة والسلام ورته کلمه وویله او هغه ساه ورکو چې کله یې ساه ورکو خلک پوه نه شو خو نبی علیه السلام غلی راپاڅېد او سترګې ورته پټې کړې په سترګو ورته لاس راوکاږو چې سترګې ورله بندې کړې که نه نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایلو وی چې کله په تاسو کې مړی وشي سترګې ورله پټې کړئ ځکه چې د دې انسان نه چې دا روح وځي که نه نو دی دا روح اسمان ته روان نو دی ورته ګوري نو د ده سترګې غړېدلې پاتې شي چې کله د انسان نه روح وځي که نه نو دا انسان ورته ګوري نو چې دا روح ترې روان شي نو د سترګې ورته دغه شانتې غړېدلې پاتې شي نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل دا سترګې وله څه کوئ پټوئ سترګې وله پټوئ چې څنګه نبی علیه السلام دا خبره وکړه د کور خلک خو پوه شو چې چېرته ابوسلمه وفات شو ځکه نبی علیه السلام دا خبره وکړه نو خلکو چغې شروع کړې څه یې شروع کړې چغې شروع کړې جړه یې شروع کړه نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل ای بدې ردې مه وایې ځان ته خیرې مه کوئ ځان ته خیرې مه کوئ ځکه نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل فإن الملائکة یؤمنون علی ما تقولون اوس چې تاسو څه وایئ نو فرشتې پې څه وایي آمین وایي فرشتې پې څه وایي آمین وایي نو نبی علیه الصلاة والسلام دعا شروع کړه د ابو سلمه رضی الله تعالی عنه دپاره وی الله قبر ورته فراخه که الله قبر ورته د نور ډک که او الله کور والو ته صبر ورکه نبی علیہ السلام دا دعا وغوښته اکثر خلک په دغه ټایم کې ځان ته خیر شروع کړي یا الله ما مړ کړي او یا الله داسې یا الله زما دغه یو بچی دی لیدلی او دا دې رانه وغسته دا خبرې داسې غیرې خبرې شروع کړي ښه بلکې په دغه ټایم کې څه ویل پکار دي انا لله و انا الیه راجعون اللهم آجرني فی مصیبتی واخلفني خیرا منها داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګنټې د نشان د سره کلک کړئ چې تاسو ته آینده نوې نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. والسلام ډېره ډېره مننه.